پښتانه موږ ته د خلک ښکنځل نه کوي. پښتانه په ښکنځلو کې د راټ چال وړ دي. موږ ته به خلک بد نه وایي. غني خان وایي په والله چې د جنت ته به سم ستون چې ښکنځل پکې وانه اورم د پښتون. خو موږ خلک دوکه کوي. موږ خلک د ښکنځاو په مشاعره اخته کوي. عزیزانو برداشت به کوو، سړیتوب به کوو. نن پاکستان په والله چې د جنت به سم ستون چې ښکنځل پکې وانه اورم د پښتون. عزیزانو موږ ته به خلک ښکنځل نه کوي. موږ ډېر بد ښکنځلمار خلک یو، لیکن اوس یې نه کوو. اوس موږ خلک د خپل مقصده پر شا کوي. نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسېدلی دی. جمهوري قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوري قوتونه دومره وارخطا سو چې پارون یو سړي په وردۍ کې ښکنځل کول. دا د دوی وارخطایي ده. زه عرض کوم مهرباني، زه عرض کوم یوه خبره ورته کوم چې محترم فیلډ مارشل صاحب د قرآن شریف په حافظ دی. یو منټ ته خو خبره پرېږدې، مهرباني وکړئ. جی هغه نه تپوس وکړه چې څه وخت موسی علیه السلام کوه طور له ورغی او الله پاک غږ پر وکړي چې ته زما پیغمبر یې، فرعون لیونی سوی دی، ورسه هغه ته زما پیغام ورکړه. ده ورته وویل زما ژبه لږ کار نه کوي، د ما سره زما ورور هارون ملګری که. الله پاک ورته ویل چې ته مې ملګری کې. چې دوی روان سو، الله پاک څه ورته وویل؟ ویل ای موسی تا ورور د فرعون سره په ادب خبره وکړي. الله پاک و پیغمبرانو ته وایي چې د هغه چا سره هم په ادب خبره وکړئ چې ونه مني. او دا لیوني راولاړ سوي دي موږ ته لارې راښیي د ښکنځلو. موږ د خدای هغه سپایان یو، موږ چاته ښکنځل نه کوو، موږ چاته بد نه وایو. پاکستان و سیکیورټي ریسټ پاکستان آئین بیان کړی دی. د پاکستان آئین وایي کم څوک چې آئین نه مني، آئین ماتل کوي، آئین څیري، آئین جلا کوي، دا سیکیورټي ریسټ دی. موږ شکر دی نه یو. دا سیکیورټي ریسټ دا خلک دي چې آئین یې مات کړی دی، آئین یې تر پښو لاندې کړی دی، آئین یې ودغه ته رسولی دی. نن لګیا دي جنګي جنون یې روان کړی دی. جنګ کوو، هندوستان سره جنګ کوو، د افغانستان سره جنګ کوو، د پلاني سره جنګ کوو. و د عقل لیونیانو عقل نه لرئ. جنګونه خلکو پرېښي دي، جنګونه خلکو پرېښي دي. لومړی جنګ عظیم، دویم جنګ عظیم، جرمني، جاپان. د هغه بعد انسانان په علم کار کوي، په پوهه کار کوي، په اسمانو کې ګرځي. نن جرمني او فرانس چې یو د بل په لکونو خلک وژلي دي، یو د بل سره روغې کوي. نن روس او جرمني چې په کورونو خلک یې سره وژلي دي، ګزاره سره کوي. ته پر دې خوا منډه وایې د افغانستان باډر دې پر موږ بند کوي، لنډې کوتل دې پر موږ بند کوي، افغانستان بولدک دې پر موږ بند کوي او د واګا سره تجارت کوي. زنده باد.
په یوه وایي هندوستان زما دښمن دی، په بله د واګاسه تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته، یو چین نشته. دا نه دی. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ ورور دی. عزیزانو، نن ورځ د علم ده. دوی بختور خلک موږ ته اسلام راښیي پر یوه ووټ چې خالد دا ټیک نشان. جمهوري خلک تیمور کوه، عمران پارټي تیمور کوه، فلاني تیمور کوه، ما ته یې راکه، څو رشوت درکوم؟ 90 کروړه روپۍ. 90 کروړه. ستا پلار دا مشین لري چې دا پیسې چاپوي. په 90 کروړه روپۍ په سلګونو سکولونه خلاصېدای شي. په 90 کروړه روپۍ په زرګونو لکونو انسانانو ته 15 میاشتې ډوډۍ ورکوېدلی شي. دا پیسې تا له کمې کې؟ غریب خلک حقاریان دي، روزانه نه مومي، بچي وږي دي، د صحت بندوبست یې نشته. ته هغه سړی ښه پاکستانی بولې چې لکه د ګنج پسه ځان خرڅوي، هغه ښه پاکستانی بولې چې بل په پیسو اخلي، او هغه انسان موږ نه دی دا کړی. عمران خان تا چې عمران خان نه و سم سړی، تا ولې وزیر اعظم کوي؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وښکاره کړل؟ نن چې هغه د ضمیر د قیدي په حیثیت، د جمهوري قوتونو د نماینده په حیثیت ستا وجه ورته ټینګ سو، ستا وجه ورته ودرېدی، او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل. ته په زور پر شا کوې، چا پلار یې نشي کولی. دا ملک زموږ دی، دا ملک زموږ دی عزیزانو. پېښور تاتره خیبر دا تاریخ لري. غړي به ناچو، غړي به ناچو. دلته د هر یرغلګر هډوکي مات شوي دي. دلته هر ظالم د تورو تر څوکو لاندې راغلی دی. دا چندو پهلوانان نه دي، دا به داسې تښتي لکه سویان که خدای کول. خو لږ زموږ منظم تنظیم غواړي، لږ زموږ دغه غواړي. خبر عزیزانو پښتنو ورونو، زه چې پښتنو خبره کومه، پښتونخوا وطن کې چې هر څوک پروت دی، هندکو وایي، سرایکي وایي، ګلګیتي وایي، کوهستاني وایي، د دې وطن حق غم د ځان غم بولي. هغه د دې وطن بچی دی، زموږ ورور دی، زموږ سره ملګری دی. موږ به دا ټول د ځانه سره پر لارې بیایو. ورونو خبره تا ته ده، پښتانه، پښتونخوا وطنه، خبره دا سیمې ته ده. ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی. دا موږ خلک موږ پاکستانیان نه بولي. تا زما اوبه قبضه کې، تا زما ځنګلونه قبضه کړل، تا زما ماینس قبضه کړل. زه دې د ګرد جهان په مزدور بدل کړم. موږ بیا هم نه دي ویلي چې پاکستان مرداباد. نن دا وخت 80 لکه پاکستانیان په دوبۍ کې مزدوري کوي. ته ما پر خپل وطن نه پرېږدې. هغه وخت ولاړ، ولهغه ورځې ولاړې چې د پلار کره به ولاړې. هغه وخت ولاړې. نن ځوانان وزیر اعلیګان، بوډا سپین ږیري، بوډا وکیلان، بوډا عالمان د وطن په وسایلو پوه دي. موږ خپل وسایل په خپل خدمت کې، د خپل ولس په خدمت کې کارول غواړو. د چا څه خیرات نه غواړو، د چا څه زکات نه غواړو. سهیل افریدي به اوس راځي، تاسو ته مجلس کوي. عزیزانو، جی ہاں میں 1 منٹ اردو میں. میرے بھائیوں، ہم پاگل نہیں ہیں. پاکستان بحرانوں میں مبتلا ہے. بہت ہم عجیب بحران بڑے اور ہم چھوٹے لوگ ہیں. پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قومی کانفرنس بلائی جائے 2-3 دن تک، جس میں جرنیل بھی ہوں، جج بھی ہوں، عالم بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، مختلف فرقوں کے لوگ بھی ہوں، سیاسی کارکن ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو بخش دیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے اجتماعی دانش سے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. گالیاں لوگ دیتے ہیں، پرواہ نہیں. کہتے ہیں پښتو کې وایي یو سړی پر اوښ سپور و. دا به ستاسې دپاره د ګپې دپاره وکړم. پر اوښ سپور و، بیا د بیماپ یو کار ځینې وسو، بدله یې ویله، چاربی ته یې ویله.
یو کار چې نو اوس وشوتل ولي غم مه کوه زما پر شا دغسې ډېرې ډزې شوي دي لګیا اوسه معافی چاہتا ہوں ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک انسان کا دوسرے انسان پہ ظلم نہ ہو جہاں ایک فرقے کا دوسرے فرقے سے جھگڑا نہ ہو جہاں آئین بالادست ہو جہاں لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو وہاں داخلی و خارجی سیاسی فیصلے بنے آج کہتے ہیں اسٹیٹ کل وہ چمکادڑ کہہ رہا تھا اسٹیٹ کیا ہے اسٹیٹ مجلس شورا اسٹیٹ صوبائی اسمبلی کی حکومت اور وہ ادارے جو ٹیکس لگاتے ہیں آج بھی عمران خان کے پاس سب سے زیادہ اسٹیٹ کی طاقت ہے ایک پورا صوبہ اس کی حکومت پارلیمنٹ میں 70 ووٹ وہ جو چوری کر دیے گئے ہیں وہ آپ جبر کی قوتوں سے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں گورا زیزانو دا پښتونخوا ده چې په سرونو د دې بنا ده دلته راغلی چې هر یلغرګر دی زاړی م خوړلی خپل دلته سر دی دلته بایللې هر چا سودا ده دا پښتونخوا ده ټول به سودا بایلي زه مبارکي در کوم وسله دلته ملګرو وویل ولډي چوک عزیزانو که خدای مکه انقلاب یو منټ ګوره یو خبره واورئ عزیزان دلته خلک وایي موږ ګورنر راج لګوو یاد ساتئ که په کومه ورځ ګورنر راج جوړ سو موږ به د پېښور هر چوک په دې چوک بدلوو په لکونو به راوځو او بیا به سم اعلان کوو چې انقلاب زنده باد انقلاب به غواړو بالکل انقلاب پښتونخوا وطن زنده باد انقلاب زنده باد تحریک انصاف زنده باد تحریک تحفظ آئین پاکستان زنده باد موږ د تاسو سره وعده ده د پېښور خلکو د تحریک انصاف غړیالیو ملګرو خوندو تاسو په ډېره مړانه د عمران خان سره درېدلي یاست پر دې مبارکي در کوم او دا باور در کوم چې هره بده وه چې پر ګام ګولۍ وورېږي موږ د تاسو سره ولاړ کلک ولاړ زنده باد